یو کس وی چې ابو طالب کې کوم یو صفت چې هدایت ورته ونه شو سره د دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت هم نه دی کړی دغه وخت کې خو سړی د صفت تپوس نه کوي صفت خو ښه صفت ته ویل کېږي عموما زمونږ په اصطلاح کې کوم یو صفت ابو طالب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت ډیر کړی دی په سر باندې ولاړ دی او هغه د کفر په حالت کې وفات شوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم راغله او مشرکین هم وسره ناست او د الله رسول ته فرمایل چې تر کلمه وایا د واسطه سفارش په ورځ د قیامت کوم لیکن په آخر کې ابو جهل وغیرہ وغیرہ دا مشران وسره ناست د مشرکین دی وته چې د بلار نیک دین بوس پرې دی ابو طالب سے وی لولا الملامت او حزار مصبت کچری ملامتیان وی د قوم د طرفنا یا دای ما ته کنځل نه کولای چې زمړ شم نو ما بستا د دین قبول کړو ستا سترګې مې بیا کړې خو د دې وجه نشم کولای نو د معاشره او د سوسایټي د وجه نه ایمان نور وړي یو کس تپوس کړی دی که چېرې وي زنانه په کور کې بیوټي پارلر کھول لې که په کور کې بیوټي پارلر دکان خلاص کړی او په کور کې زنانو ته دا میک اپ وغیرہ کوي نو دا څنګه دي زنانه ته کول لا جایز دي په کور کې جایز دي ځکه چې بهاري پرده ده خو چې کدل ته هم پرده وي او بل دا چې دا شی فضول له البته که د خاوند لپاره ناوي څوک تیاری او سرسری تو سره وته دا سجنو لګي نو دا جایز دي یو کس تپوس کړی دی چې قرآن پاک کې آیت دی د هغې باره کې رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة چې دا داسې کسان دي چې دی تجارت نه مشغولی او سودا کول نه مشغولی د الله د ذکر نه یعنی د الله د ذکر نه کدی دنیوي معاملات هم کوي نو غافل کیږي نه نو دی وایي چې د ذکر الله نه څه مراد دی د ذکر الله نه مراد د الله یاد او ذکر په زړه سره په ژبې سره دا هم دی او د الله بندګیم ده او دلته معلومیږي چې مخکې ذکر شوي دي و اقام الصلاة و ایتاء الزکات اقامت الصلاة ایتاء الزکات بیل ذکر دي حالانکه دا هم د دین اسلام اهم رکن دي اهم رکن دي اهم استنی دي اهم ارکان دي دینه باوجود ذکر الله ذکر شوی دی نو دا ذکر الله یا خو د عطف تفسیر دی او یا تخصیص بعد تعمیم دی او یا د دین مراد دغه خاص ذکر دی به هر حال ذکر الله کې ډومبه کلمه ویل د یو کافر او مشرک مسلمان دل دا هم داخل دي چې غوي اشهد والله اله الا الله وان محمد رسول الله د تجارت کول دنیا معاملات کول خو دې سيزونو دی غافل نه کو د الله د یاد نه په الله باندې ایمان راړو بیا دې پسې چې څومره د دین احکام دی غټولم پکې شامل دي او ذکر اصطلاحي هم یو کس تپوس کړی چې تراوو کې د قرآن پاک په ختم باندې پیسې غشتل څنګه دي او نن سبا چې کوم حفاظ کرام ختم کوي زر وی دا څنګه دي نو قرآن کریم په تراوو کې د نورو موضوعونو په مقابله کې زر ویل کېږي لیکن دومره زر نه چې په هغې کې تلفظ خراب شي ادایګي غلط شي او د لحن جلی سړی مرتکب شي د غټې خطا ځکه چې بیا قرات نه کېږي چې قرات نه شوی نو کله کله خو مزم نه کیږي کني نو ختم نه دی شي ګوره بهر حال لا سه صحیح تلفظ سره د تجوید مطابق دا سه حافظ او قاری قتل پکار دی چې دا غ په تلاوت باندې شاته مقتدیان پوي په کلار وي دا څنګه ده چې دا یو پیټه دی بس زر د سر نه کوزول پکار دی عموما تراو سره دا سه معاملې کې دا خطا ده دویم قران پاک په پیسو باندې کول په اجرت باندې کول ختم دې سره نه کیږي ختم دا جایز نه دی او ختم د سره کیږي نه ځکه چې دا طاعت دی بل ختم د قرآن نه بغیر تراو صورت شته دی ځینې عمل بدل شته دی هغه دا چې څوک علم تر کیف نه تراوی کوي نو چې څوک په پیسو باندې ختم د قرآن کوي قاری سره مخکې نه خبره وکړي د هغې په مقابله کې علم تر کیف نه لنډې تراوی کول دا بهتر دی البته یو صورت شته هغه دا کچری د قاری هم په زړه کې دا تقاضا نی چې دی به ماته سره کوي عرف هم داسې نی او خلکو سره خبره توی کړیم نی
او دغسې لله فی الله قرآن پاک ووی او یو کس ته هغه وایي چې زه د سره تعاون کول غواړم یا ورته هدیه ورکول غواړم یا دا شی ورکول غواړم، نو بغیر د تړون نه هغه شی غشتی شي، که هغه لږي وي که هغه ډېر. یو طرف ته حفاظو ته دا پکار دی چې هغوی قرآن پاک دی په اجرت نه وایي. بل طرف ته خلکو ته دا پکار دی چې دته یو قاری، یو طالب، یو نوجوان بچی حافظ قرآن په تراو کې قرآن وایي، د الله جل شانه د کلام قدردانی او طرف ته دام د چې د هغه څومره اکرام او عزت کېږي چې د چا د خولې نه یې اورېدلی دی، دومره یې کول پکار دی. یو کس وایي چې اراده نه وي د حمل او حمل وشي نو څو ورځو پورې هغه لرې کول پکار دي او د هغې نه چې واوړي نو بیا ګناه ده. حمل الله جل شانه د مور په خېټه کې د ماشوم خدای پاک کوي، خالق هغه دی، بني آدم نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځل یو کس رالو، ورته وی چې یا رسول الله موږ سره وینځې دي، وینځه هم د جما دپاره استعمالولی شي پخواوي، نو موږ د هغې سره عزل کول غواړو، یعنی موږ دا نه غواړو چې زموږ د بچي وشي د هغې وینځې نه، لیکن په سفر کې وي ضرورت دی، نو موږ د هغې نه استمتاع وکړو او بیا بچي نه غواړو، نو عزل کولی شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازت ورکو، خو خوښې نه کو عزل. عزل دې ته وایي چې سړی د انزال په وخت کې انزال بهر وکړي. بیا د هغې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل چې کوم یو انسان او نفس ناطقه الله جل شانو د هغه باره کې لیکلي چې دی به پیدا کېږي، نو هغه څوک نشي ایسارولی. یو صحابي رالو، هغه وایي چې یا رسول الله ما عزل کولو سره د هغې زما د وینځې په خېټه باندې ماشوم شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې همدغسې الله جل شانو چې څوک پیدا کوي هغه څوک ایسارولی نشي. دې ځای کې چې تا لیکلي چې د حمل اراده نه نو حمل خدای پاک جوړوي، باقي اسباب خلق اختیارولی شي. نو چې کله حمل جوړ شو، علوق وشو، د هغې نه پس لرې کول لا ګناه ده. البته چې کله هغه انسان جوړ شو یا د انسان یو اندام جوړ شو، نو دغه وخت کې هغه لرې کول قتل لی ګناه، وړه ګناه ده اول، او چې کله ترنه بني ادم جوړ شي سا پکې سی راځي بیا یې لرې کوي نو بیا قتل لی. عموما د 4 میاشتو وخت چې په علوق باندې واوړي نو ماشوم جوړ شوی وي، پس د دې نه اوس دا ماشوم داسې ګولۍ خوړل، داسې دارو خوړل چې هغې سره دا ماشوم مړ شي یا ختم شي بهر روزي، دا د قتل مترادف دی. چې څنګه بهر ته سړی قتلې دغسې ده، که دا زنانه وجني او که دا سړی وجني، او بهر حال اسم ګناه ده د حمل لرې کول. الله جل شانه خلق په مختلف امتحاناتو کې اچوي، که چېرې دغه انسان دې امتحان کې واچول نو څه وشو. یو کس وایي چې د اوبو څښلو څه سنت دي، اوبه چې څښې نو یخې اوبه څښه، یعنې ګرمې ډېرې نه. دویم په ښي لاس باندې لوښی نیسه. دریم چې کله اوبه څښې نو د الله نوم اخله، بسم الله وایه. څلورم په 3 ساګانو یا په 2 ساګانو اوبه څښه. پنځم چې کله دې اوبه وڅښلې د هغې نه پس الحمدلله وایه. یو کس وایي چې د جماعت امام بل کس د خپل غیر موجودګۍ کې په مقتدیانو کې یو سړی مخکې کي او دغه دویم کس چې امامتي ورکوي خلق په ده باندې مطمئن ني، نو دغه صورت کې څه کول پکار دي؟ نو دی د امام صاحب ته ووایي او دی په ده باندې ولې مطمئن نه دي. عدم اطمینان د 2 وجو په بنیاد وي. یو دا ده چې هغه په مزد نه پوهېږي، مثلا د هغه قرات غلط دی، او یا په هغه کې داسې ګناه ده، ګناه کبیره کې مبتلا دی، یا مصر علی الصغیره دی، یعنی فاسق یا فاجر ګناهګار دی، هغه مخکې کېږي. که چېرې دا وجه نو دا مقتدیان په حق دي، درست دي چې دی مطمئن نه دي په ده باندې. بیا د داسې امام چې مونځ ته وړاندې کېږي د هغه په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت الفاظ دي چې څوک د هغه امامتي نه خوښوي او دې هغې سره وړاندې کېږي. او که چېرې دې کس سره دا مونځ ته چې وړاندې کېږي د سره عدم اطمینان په دې بنیاد دی چې هسې به ته په زړه کې خیرې دی، سړی نیک دی، ګناهګار نه دی، فاسق فاجر نه دی، نو دا زړه نه بیا دا دغه ایستل پکار دي. او اس بې سه چا سره ذاتیاتو باندې دشمني جوړول نه دي پکار، مونځ ورپسې کو.
یو کس تپوس کړی چې حضرت ابو امامه رضی الله عنه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم سړی هر مونځ پسې یو ځل آیت الکرسی وایي هغه به د مرګ نه پس جنت ته داخلي. نو آیا دا روایت درست دی که نه؟ ما ته علم نشته دی باره کې چې آیت الکرسی ویلو سره به دی جنت ته داخليږي، ما ته پته نشته، لا ادري. البته ما ته د آیت الکرسی باره کې نور حدیث هم ډیر معلوم دی. یو دا حدیث هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ابو هریره رضی الله عنه ته وفرمایل چې دا غله پرته ده د دې څوکۍ کو چې دا څوکۍ ونیسي. ابو هریره سے پټ ناسته څوکۍ کې یو سړی رالو په تیاره کې او جولۍ هغې رشې ته وډیري ته اړمک. ابو هریره سے پر راپاسېدو چې داسې کوي وته چې پرې مې د ماح مې که نه به راځم بچي مې ونهر هغې ته مې وړل واده یې ورسره وکړه بیا به نه راځم. بیا سبا شو چې سهار شو شپه تېره شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابو هریره رضی الله عنه ولاړو چې دا بیان ورته وکړم د شپې چې واقع پېښه شوي. نو د الله رسول ته مخکې شو او ورته فرمایي ابا هریره ما فعل اسیرک، تا چې بېګا سړی لاس نه نیولی و هغه قیدي څه چلو شو؟ او خو د الله رسولو په انبیاو باندې وحي راځي نو مخکې نه الله پاک اطلاع ورکړي. ورته وایي چې یا رسول الله دغسې کیسه وشو، وایي چې ده تا ته ویلي بیا به نه راځم خو دا دروغجن دی بیا به راځي. چې بیا شپه شوه سړی بیا رالو د الله رسول فرمایلو د ابو هریره صاحب یقین 100% چې دی به راځي. نو ډېر بیدار ناست چې څنګه رالو بیا ونیو ویې ګوره ماغه سړی پرون تا ویلو چې بیا به نه راځم بیا رالی. هغه ته بیا مې نظاري وکړل پرېښو. بیا په سبا دغسې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د ابو هریره صاحب مذاکره وشو. بیا ورته وفرمایل چې ده دروغ ویلي بیا به راځي. چې درېیمه شپه شوه بیا رالو چې بیا یې ونیو ورته وایي چې نن خو دې نه پرېږدم د الله رسول ته به دې نیولی بوځم. هغه ورته ووایي چې یو شی راته ښیمه ما پرېږده که پرېږدې مې هغه راته ښیم نه بیا زه راتلی شم نه زما وروڼه بایګان نور راتلی شي. ورته وایي چې څه شی دی؟ آیت الکرسي ووایه بیا زه نشم راتلی. نو په دې شرط باندې پرېښو آیت الکرسي دا خبرې ته زده که ابو هریره صاحب او دا چې کوم دی نو شیطانو جنو دنه اغلا کوله دی ګمراه کولو. چې سحر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترالو واقع بیان کا دا الله رسول او فرمایل چې دا خو او دروغجن لیکن دا خبره د رښتیا کړي چې آیت الکرسی وایي زه نشم راتلی. چې آیت الکرسی کوم سړی وایي نو د شیطان د شر نه د پیري او جن نه به محفوظ وي. نو دې دپاره مې حدیث کې اورېدلی دي. بیا یې تپوس وکړه چې ابو هریره څه پوه شوې دا اوس څوک؟ وایي چې نه یا رسول الله وایي دا شیطان. وایي دی همیشه دغه وایي کله کله رښتیا وایي. نن سبا زمون خلک که یو کافر چېرته څه ښه کار وکړي بیا وایي چې وګوره ته وایي دا کافر دی ده خو دا ښه کار وکړو. نو شیطان هم رښتیا ویلي دي لیکن د هغه په دې کې هم چل وي په یو څیز سره سړی مسلمانېږي نه. یو کس وایي د ایصال ثواب دپاره ایصال ثواب کے حوالے سے نیابت عبادت مالی یا بدنی میں یعنی کون سی عبادت میں جائز ہے؟ تا یو طرف ته ایصال ثواب تپوس کړی دی بل طرف ته نیابت یا دی. دا دواړه څیزونه په یو عمل کې نه جمع کېږي. نیابت چې وي نو ایصال ثواب په هغې کې نه یې که خو ذمهداري ده او ایصال ثواب چې کوم دی نو هغه کولی شي. دا تلاوت هم بخلی شي، نفل مزم هم بخلی شي، روژه هم بخلی شي، صدقه هم بخلی شي. یو کس تپوس کړی دی چې ښځه خاوند په خپله کې د زنانه د حیض نه پاکه شوه لیکن لامبلي نه دي خاوند ورسره ملاوېدی شي که نه؟ نو جواب یې دا دی چې حالت د حیض کې ملاوېدل یعنی جماع کول دا حرام دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. ای پیغمبره دی دا نه د حیض په باره کې تپوس کوي تو ورته ووایي چې دا نجس دی موذي شی دی د دې نه لرې ځان بچ کوئ. فاعتزلوا النساء عورتوں سے دور رہو. نو دا حرام دی گناہ کبیره ده. البته چې کله حیض ختم شو او زنانه اولامبل هغې نه پس ورسره کوروالی کولی شي. لیکن یو صورت بل شته دی هغه دا چې
زنانه چې کوم اکثر مدت ته د حیض دراتلو په هغې باندې د دې حیض ختم شوی دی، وخت باندې تیر شو او دا غسل نه کوي، نو بیا ورسره جما کولی شي خاوند که نه، نو فقهاو اجازت ورکړی دی چې او کولی شي ورسره. دا د دې قصور دی چې دا مونځ نه کوي او ځان نه پاکوي. یو کس وایي چې فیروزه کاڼې ګوتې کې اچول دا څنګه دي؟ بعضې خلکو دې پورې څه واقعات مشهور کړي دي، خو ما په خپله باندې چرته په احادیثو کې یا په کتابونو کې دې باره کې نه دي لیدلي چې دې دا نحوست وي. بعضې خبرې ډېرې داسې دي چې د خلکو مشهور وي. بل تپوس یې کړی دی چې پرایز بانډ د دې اخیستل خرڅول څنګه دي؟ پرایز بانډ اخیستل خرڅول څنګه دي چې په دې کې سود نی جواري پکې نو بیا جایز دي. بل سوال یې کړی دی چې عبدالرحمن د صرف رحمان ویل څنګه دي؟ دا ویل ټیک نه دي. دا الله جل شانه اسم ذات الله دی، دا بل چاته اخیستل نه دي جایز. او بعضې اسماء صفاتي داسې دي چې د هغې اطلاق صرف په الله باندې کېږي، په بل چا باندې نه. په هغې کې یو رحمان دی، نو دا بغیر د عبد نه استعمالول رحمان ویل دا ټیک نه دي. بل تپوس یې کړی دی چې کله اقامت شروع شي نو دغه وخت کې امام او مقتدیانو ته پاڅېدل پکار دي او که نه حی علی الفلاح په وخت کې مخکې نه پاڅېدل پکار دي. علماء او فقهاو جزیه لیکلي دی چې قد قامت الصلاة ویلی شي نو دغه وخت کې صفونه برابرول پکار دي. خو د هغې توجیه زموږ علماء کرام دا کوي، د دې مطلب دا دی چې دې نه پس چاته ناس پاتې کېدل نه دي پکار، او هسې د صفونو اهتمام د مخکې نه پکار دی، ځکه چې د صفونو برابرول واجب دي او قد قامت الصلاة کې پورته کېدل دا استحبابي عمل دی، او د استحباب باندې عمل کول لپاره څوک واجب نه پرېږدي. د الله رسول چې د صفونو په باره کې څومره ارشادات فرمایلي دي هغه ټول واجب دي، ځکه چې په هغې باندې وعید هم ذکر شوی. یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لتصون صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم، یا خو صفونه برابروئ، که صفونه نه برابروئ نو الله جل شانه به ستاسو مخونه بدل کړي. لیخالفن مراد یو دا دی چې مخالفت مو په زړونو کې پیدا شي او یا به مخ تاسو چې کوم دی نو بدل شي. نو به هر حال د صف برابرول دا اهم کار دی، واجب دی، او دغه واجب باندې د قد قامت الصلاة او حی علی الفلاح نه پس عمل کول ګران وي. بیا چې دا دومره لویه جمع ده او چې تر هغې سړی ناست وي بیا پاسې نه بیا نه. نو د فقهاو د جزیې د لیکلو مطلب دا دی چې که څوک ناست و مخکې نه اوس دې خامخا پاسي، او هسې د صفونو برابرول له اقامت شروع کېدو نه مخکې پکار دي چې کله امام راشي مصلې ته، چې امام نی راغلی او خلک ولاړ وي نو دا ټیک نه ده. یو کس وایي چې کله سړی او دسمات یې وکړي او د هغې نه پس په ټیشو پیپر باندې ځان په صفا کړي او بیا دی چې کوم دی نو استنجا کوي، د لویو بولو د وړو بولو ځای وینځي، والته نه قطرې په موضوع باندې پروزي، نو آیا دا موضوع پلیتېږي؟ نه پلیتېږي، دا سودا ده، اوس دا وهم دی، دې سره پلیتېږي نه. او کله چې دا سړي کې پروزي نو دې سره بل کپړه نجس کېږي نه. یو کس وایي چې زه د سحر اذان نه پس تلاوت کوم، لیکن جمعتونه ډیر دي او 15-20 منټو پورې د اذانونو اوازونه راځي او زه د هر اذان په وخت کې تلاوت بندوم، ایساروم، د اذان جواب ورکوم. آیا دا طریقه ټیک ده؟ مګر په دې کې خلل راځي. نو چې کله سړی اذان شروع شي نو علماو لیکلي دي چې د ړومبي اذان جواب ورکول دا واجب دي، د نورو اذانونو جواب ورکول بیا واجب نه دي. دویم دا جزیه لیکلي ده چې د خپل محلې د جماعت د اذان جواب ورکول واجب دي د نورو محلونه. مثلا ته په دارالایمان دی جماعت کې مسکې نو چې کله د دې اذان شروع شو نو ته تلاوت موقوف کا، د دې جواب ورکو، د دې جواب ورکو د اذان چې کله دا ختم شو نور جماعتونو کې ویل کېږي نو باس پتا باندې د نور جماعتونو د اذان جواب ورکول نه دی واجب. یو کس تپوس کړی دی چې د 2 خویندو سره په یو وخت کې نکاح کېدی شي او که نه؟ دا سوال خو تر اوسه پورې لا نه دی راغلی. دا خو داسې سوال دی چې د یورپ په معاشره کې دا سوال څوک کوي، دلته خو نشي کېدی ځکه چې هر یو بچي ته تاته 2 خویندې په یو نکاح کې نه جمع کېږي. وان تجمعوا بین الاختین، قرآن کریم کې الله پاک فرمایي محرمات ابدیو کې کومې زنانه چې په همیشه حرامې دي غداري
چې دوه خویندې ته په یو نکاح کې جمع کړي. البته که داسې وشي چې اول یو زنانه سره نکاح شوي وه، بیا هغه مړه شوه، بیا د هغې نه پس د هغې خور سره څوک نکاح کوي نو هغه کېږي. لیکن یو وخت کې دواړه چې حیات دي ژوندی دي نکاح نه. یو کس وایي چې زوم ته زکات ورکولی شي او که نه، او زوم ته زکات ورکولی شي چې هغه مستحق د زکات وي، فقیر وي. بل سوال دا کړی دی چې د لور خواښې ته د زکات په دې وجه ورکوم چې هغه زما د لور په علاج باندې خرج کړي، نو په دې نیت سره زکات ورکولی شم که نه؟ دا نیت دې ټیک نه دی، ځکه چې دا ځان ته ترخه زوالي په زکات کې، او فایده یې ستا ذات ته ستا کس ته رسي، ته وایې چې زما د لور علاج وکړي، لور ته زکات نشي ورکولی، نو دا ټیک ته د خواښې په ذریعه باندې ستا لور ته راشي، خو داسې نیت مه کو، بلکې چې چا ته زکات ورکوې خالص هغه ته دا اختیار ورکو په نیت کې مه راوله چې دا دې کې زما فایده وي. یو کس تپوس کړی دی چې مسواک نه څو ورځې پس سر پرې کول پکار دي. ستا خوښه ده په ورځ کې ته نه شپېته ځله سر پرې کوو چې څنګه دی؟ داسې شرعي مسله خو نه ده. البته چې د مسواک برش ختم شو، وختې ختم شو، نو بیا نوی جوړ که سر ته نه پرې که. بل تپوس یې کړی دی چې مسواک څومره سایز پورې استعمالول پکار دي. یو به لیش پورې وي او د ګوټې عمره غټوالی وي، دغه مسواک استعمالول پکار دي. او د داسې لرګي چې هغه کې برش جوړیږي، ویښته پکې جوړیږي، چې کوم تیری وي چې د اورۍ خرابوي، نو د هغې نه. بل تپوس یې کړی چې یو زنانه ده، هغه چې کله پیدا شوي وه نو د هغې د سر ویښته چا نو پرې کړي، د هغې دپاره اوس شرعي حکم څه دی؟ اوس د هغې ویښته نشي پرې کولی، ځکه چې د زنانه ویښته پرې کول حرام دي او هغه وخت تېر شوی دی اوس. البته استغفار ویل پکار دي په دې باندې. او بل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنی شبہات مردوں جیسا بنانا چاہتی ہے، چې کومې زنانه د سړو په شان ځان جوړل غواړي، مشابهت کول غواړي، هغې باندې لعنت دی. او د سر ویښته سړي پرې کوي، ښځې نه. یو کس وایي چې زه په یو جومات کې ماشومانو ته سبق ښیم، زه هغوی وهلی شم که چېرې هغوی ته سبق یاد نی او یا نه، یا یې چوټي کړي وي. د ماشوم وهل داسې وهل چې هغه سره تادی وهل نه دي پکار، اول هغه سبق ته آماده که ترغیبا، او که چېرې بالفرض یو ماشوم وهیم نو داسې وهل چې هغه زخمی شي یا د هغه هډوکی مات شي یا د هغه په بدن باندې تور داغ ودرېږي، دا ګناه ده. کله کله مونږ د یو مستحب او سنت باندې د عمل کولو دپاره د ګناه کبیره ارتکاب وکړو، نو داسې وهل د ماشوم هرګز نه دي پکار. یا داسې وهل چې کله ورته وایي غوږونه ونیسه، کله ورته وایي مرغه بنو، او بیا چې کوم دی نو وایي کله یې په دوو کسانو باندې ونیسې سملی، داسې وهل. په دې بعضې سکولونو کې په سکولونو کې هم داسې کېږي، او هغه سکولونه چې په هغې کې د مدرسې ترتیب هم دی، د سکول هم دی، په هغې کې هم ډېر کېږي چې نصاب ډېر زیات اخلي، ځکه چې هغه ماشوم مخکې تلل غواړي، په هغې کې وهل کېږي. زه چې داسې مدرسو ته کومو ته تللی یم چې په هغې کې سکول او مدرسه دواړه دي، په هغې کې ماشومان ډېر سخت والی، مور پلار یې خوشحالېږي چې ځه مدرسه به م وایي سکول به م وایي، لیکن په هغې کې دا ترتیب وي. بهر حال دا دې نه ځان ساتل پکار دي او دا ګناه ده. ماشوم ته ترغیبا محبت سره ډېر په طریقې سره ځان سره مانوس کا، هغه سبق باندې روانول دا آسان. بل تپوس یې کړی دی چې هغوی چوټي وکړي، غیر حاضري وکړي، نو زه د جرمانه اخیستی شم، او چې جرمانه والم دې سره څه کولی شم؟ د دې په باره کې ټول مفتیان کرام تر اوسه پورې پریشان دي چې د جرمانې سره څه کېږي. نو جرمانه نه د هغه نه ته نشي اخیستی، او البته د هغه پلار چې عاقل بالغ دی هغه نه واخلي، او هغه نه بیا اجازت هم واخلي چې دا زه په جومات کې واچوم، په چنده کې یا مدرسه کې واچوم، چې هغه په خپل خرڅ سره وایي نو ټیک ده. ځکه چې د ماشوم وړوکي تصرف هم خپله د هغې اعتبار هم نشته دی چې هغه تا ته ووایي چې یو کس تپوس کړی دی چې آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښی هات په ګس لاس د پاسه په سینې باندې کېښودل ثابت دي او که نه؟
د حدیثو په کتابونو کې کثرت سره د لاس کې خود قیام په حالت کې دا طریقه راځي. حضرت علی کرم الله وجهه حدیث ته فرمایي چې سنت طریقه دا ده چې خې لاس په کس لاس د پاسه تحت السره د نوم د لاندې کېږي. ترمذی شریف کې حدیث ته دغه وخت زما دا ذهن کې دی، نور ګڼ شمېر احادیث دي. نو د لاس کې خو طریقه دا ده چې د نوم د لاندې کېږي، خې لاس په کس لاس د پاسه راشي او مضبوطی نیسي. د زنانو د پاره د هغې د ستر او د پردې د پاره چې کوم دی نو د سینو د لاندې لاس کې خل پکار دي او هغې به یو لاس په بل لاس نیسي نه، هسې به یې د پاسه کېږي او سړي به یې نیسي په دې دوو ګوتو کې لاس ته به زور ورکړي. یو کس وایي چې څلور رکعتي ځای مونځ دی، په هغې کې قاعده اوله پاتې شوه او سجده سهو هم نسیانن ونه شول، نو مونځ څه حکم دی؟ نو اعاده د صلات واجب ده، دا مونځ دوباره کول واجب دي. چې کله سجده سهو ونه شوه، قاعده پاتې شوه، نو واجب پاتې شو. سجده سهو ونه شوه، نو مونځ اصلاح ونه شوه، نو فرضیت یې ادا شوی دی. علما وایي دا مونځ واپس دوباره کول واجب دي. بل تپوس یې کړی دی چې د سفر په حالت کې دوه مونځونه یو ځای جمع کول لا جایز دي که نه تقدیم یا تاخیر سره، یعنې ماسپښین او مازدیګر په یو وخت کې وکړي. د سفر په حالت کې هم جمع په یو وخت کې دوه مونځونه کول لا نه دي جایز. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، چې الله جل شانو مس په وخت باندې فرض کړی دی. د ماسپښین یو وخت دی، د مازدیګر بل وخت دی، د ماښام جدا وخت دی، د ماسخوتن جدا وخت. او البته سفر په حالت کې سړی داسې کولی شي چې دی تیز روان دی په لاره باندې او د ماسپښین مز وخت داخل شو، دی وایي چې زه سفر کوي چې کله ماسپښین اخر وخت ته ورسېدو نو دغه وخت کې یو ځای کې کوشي د ماسپښین مز وکړي، په خپل وخت کې وکړي، په آخر وخت کې وکړي او بیا لږ درنګ ایثار شي، په دې کې مازدیګر وخت داخل شي، نو مازدیګر وخت مز د مازدیګر په اول وخت کې وکړي. نو دا داسې شوه لکه په دې یو مجلس کې دا دواړه مزونه یو ځای وشول، لیکن دا دواړه په خپل وخت کې شوي دي. په سفر کې د دې خبرې اجازت شته. دغه رنګې د ماښام او د ماسخوتن کې هم که څوک سفر لنډول غواړي، تګ غواړي، او داسې نه دي کول پکار چې د ماسپښین په وخت کې سړی ماسپښین او مازدیګر دواړه وکړي. یو حدیث کې څوک داسې نشي ثابتولی او چې څومره احادیث دي د هغې جمع حمل کېږي په جمع سوری او فعلی باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی فرمایي، یو بل تپوس یې کړی دی چې لا هجرت بعد الفتح، د دې حدیث شریف په حوالې سره د هجرت څه حکم دی؟ هجرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح شوه د هغې نه پس هجرت بند شوی دی بیا، او هغې هجرت نه مراد هغه هجرت دی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارک کې د مکې نه مدینې ته شوی، او مطلب یې دا دی چې هغه فضیلت اوس سړی نشي حاصلولی. یو کس رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله زه هجرت کول غواړم، مکه فتح شوې وه، د الله رسول ورته وفرمایل اوس هجرت نشته. ورته وایي ته کوم ځای پاتې کېږي او څه کاروبار کوې؟ نو د هغه څاروي وو. بیا ورته وفرمایل چې فعمل من وراء البحار، دا هغه د سمندرونو نه پورې د الله جل شانو بندگی کو، نیک عمل کو، نو دغه به په آخرت کې بکار راشي. اوس هجرت د دې وخت کې ضرورت نشته. البته د جهاد دپاره وتل رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدغه حدیث کې فرمایي چې څه وخت د امیر د طرف نه حکم وشي چې دشمن سره جنګېدل دي نو په ټولو مسلمانانو باندې بیا فرض شي. یو کس تپوس کړی چې یو زنانه دغه نکریزې لګوي ځکه چې خاوند دی دا خوښې دي، نو سخرې منې کوي چې نکریزې مه لګوه ځکه چې په کور کې د نور لیورونه هم شته، نو دا نکریزې لګولی شي او که نه نکریزې لګولی شي. خاوند دپاره زیب و زینت کول د ښځې دپاره دا ښه دی، دا حسن معاشرت دی چې خاوند دې خوشحال وي، په دې خبرو باندې خوشحالېږي نو لګول پکار دی. او باقي چې په کور کې ورسره لیورونه دي د لیورونو نه ډېر احتیاط پکار دی. د هغوی په مخ کې د نکریزو ښکاره کول نه پکار، ځان دې پټ ساتي، لاس دې پټ ساتي. یو کس وایي چې هادي نوم څنګه دی چې مور او پلار د کور افراد ماشوم ته هادي نوم اخلي؟ هادي نه دی بلکې عبدالهادي دی. پکار دا ده عبدالهادي، الهادي د الله جل شانو په اسماء صفاتیو کې یو نوم دی ځکه چې هدایت ورکوونکی ذات د الله دی. البته که صرف هادي ماشوم ته څوک ووایي نو ګناه پکې نشته، ځکه
چې د هادي معنی دا د چاته لار خول، نو دا په دې معنی سره والو چې د ماشوم د خدای داسې لوی کې چې د چاته لار وښیي د چا په کار راشي، نو ګناه پکې نشته دی. بعضې نومونو کې چې هغې نه عبد لري کړي نو بیا ګناه وي. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی د نشې په حالت کې بیا انبیاء کرام او د اسلام په اشعارو کې او په د قرآن پاک ګستاخي کوي په نشې په حالت کې، نو دا سړی په ګستاخۍ کې خو نه شمیرل کېږي، په هماغه لیسټ کې راځي. او چې کله څوک داسې کوي دا نشه چې کوم دی نو دا خو د دې اختیاري شی دی، حرام وه، د په خپله باندې نشه وکړه، بیا د خولې نه د الفاظ وتل، نو دا مرتد دی، واجب القتل دی. یو کس تپوس کړی چې ما جی پی فنډ اغشتی دی، په هغې باندې زکات د بینک والو کټ کړی دی، دوباره په دې باندې زکات په ما باندې شته او که نه؟ نه، تا څخه چې دا پیسې د جی پی فنډ رالی نو چې په دې باندې کال ووړي نو بیا پې زکات شته.